پنځلسمه سپاره سورة کهف پنځم رکوع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صدق الله العظيم. مفسرین کرامي نه شدا بني اسرائیل کې یو دوا کسان تر شو دي هغه بیان کوي دغه ماته د عبرت لپاره یو هغه سړی چې په مال او په دولت باندې اعتماد وو متکبر د الله نو فرمان او بل هغه سړی وو چې د مینا د الله او د آخرت سره یو کافر او یو مسلمان او دواړه سره شریک د مؤمن نو ما مفسرین یهوذا په قول د عبد الله بن عباس او مقاتل رحمه الله وی تملیخا د کافر نو ما قطروس وهب بن قطفر دا دوړه سره شریکو او تزر روپی وسره تجارت پکو بیا اسراول چې باز چل وکړو چې سره بیل به شو تقسیم کړي څلور زره یو شو او څلور زره بل شو یو مسلمان بل کافر نو د کافر په زر روپو باندې په زر دینار ازمکه وخسته نو شریک خبر شو چې مو مرګري خو ازمکه وخسته نو دویل یا الله فلانای له مو مرګلای دی په زر دینار ازمکه وخسته په دنیا کې دنیا خو پنه کې دن کې یا الله دا زر روپے زر تو پنوما په غریبانو مسکینانو باندې خرج کوم ته نه په جنت کې زمکه خلم په غوزر کو 2000 روپے دولت لوړ په غریبانو تقسیم او الله په کله یو چې الله باشه ته نه په جنت کې زمکه اوسه چې مخ د یقین دی چې آخرت شته او تو ویلې دي چې څوک ایمان ورو نه عمل کی جزا به ته ملوي کی جنت نو یقین پورا برابر بیا د بل مرګلې بنگله یې جوړ کړ په زر دینار خبر شي چې مو مرګلی په زر دینار بنگله جوړ یا الله فلانای مو مرګلې په زر دینار یې کور جوړ کړ اباسي وکړ دا خو څه ګټه نه ورکي یا الله مول تونه په زر دینار باندې په جنت کې یو مانه وخسته او د زر په زه په غریبانو مسکینانو باندې خرج کوم زر دینار یې نور خرج کوم بیا بل مرګ یو زمکا وخسته کلان جوړ شو وس وده باندې بس کوي نو هغه وده زر درهم یې زر دینار یې په خرج کړ دا خبر شو یا الله د مو د مرګلی خو په دنیا کې په زر دینار باندې وده کو ځاله او زر دینار یې په خراو کړ یا الله زر تانه په جنت کې د جنت خزانه
ښځه غواړم نکاح سره کول غواړم پر 1000 روپۍ د یې صدقه کړي په غریبانو باندې نو 3 زره یې لوړ بیا بل مرګلي د ځوان لپاره ځکه چې اوس ځمکه وخلې او کورن جوړ کې ودو کې اوس بل خدمتګاران لګي چې پیسې وسره نو خدمتګاران یې وخستل او سامانونه وسر په 1000 دیناره دا خبر شه یا الله د مو مرګلي خو په دنیا کې خدمتګاران سامانونه د کور لپاره وخستل او کور د خدمت لپاره یا الله مو د زړه په نورم په غریبانو مسکینانو لا ورکړي صدقه مې کړې په تو نه په جنت کې خدمتګاران ول سمولونه بس تلور ولور غریب حال تکلیف تر ورسل نو چې روش دا مانډي وول مرګلې ورشه څنګه کې د شي نه کې سره وکي نو چې ورغی کنه نو مفسرین لیکلي دروازچان په دروازه کې ویلوړو چې مولدار کړی چې کنه ا مولدار در نه وی کال خو غني د منډه چاخینی د تلوچاټي چې وجراو ته جوړ کړي هغه ډیر بادي اره نه ور پېږي وی مدرسې چندې لاتلو کنه چې ورونو سې دوی کنه هغه نور ملنګول له خو لاسه سپیغ سړي کړی او څوک دور وایو نه پرې خو شي زور نه وځه پرې خو نه پرې شي د سویب د طرفه اډر نشته راي سویب ویلي چې بس لزګون به ورګوي خني ویل لزګون په جو کې دی خو هغه ته چې پر سکول کور نه کې زو سوینو ا چې به ورنه وته باسي مسرام نه وته بس ته به شرم وته ونه چې کله سویب وروته کنه وکتل کنه نو چې اتلارو پرې خای وته بس ته چې دوه سره نه وته ډیر ساتي بيزا تکا او به په جو سیور کو شپړه په وګو سره وته نو چې ورغی څوکي دوران ولور وته چې ته مو طرفه جواب وروړا وته ویا چې پلانای انډي ول دروړای روغلای چې ورنه وته نظر یې وته کو وې پیژاند وته شي ته پلانای نه شي پلانای کنه شي نه څنګه بدرنګ او خړ پړی شي مولا خړې تکلیفونه ورسېدل دغه پر روغلای چې تر سره چې نه کیو کې ځکه کوي چې یو سړی د انډیو تیر شي کا مشرک وي کا اندوی کنه سورای کا يهودي کا بلډلې خو چې کوری بده سره کړی کنه بیا سړی په ځای شي چې عقیده خپل او خور انسان خورای کنه نو وته چې تو سره خو مولو کنه توم څلور زره وي مون څلور زره مو ته مول تقسیم کو تو خپل حساب وخسته نو قصه په بیان کړ چې الله په نامه مې ورکړي او ټول زمکه او بانګلې او خزه او خدمات ورم په جنت کې اخستې دي دا وته چې خاطر په دې باندې یقین کوي چې بیا ژوند شته ای کا ماکلا بیا رونی وته لاس باندې او په لاسه په خپل باغ او په جنت وړه لوی باغ او جنت ته ویل شي کنه باغ پرای کې ګرځو ګرځو او به وته ول فاتوره ده او به وشاړو ته چې څه مخله ورکشه خچنه تور په وله مور په خوشی چټي په چټي ورکړلې هم ولته صدقه نو وسته وته مزمکه وسته بجانات کې تر به بیا ژوند دی کېږي ته لا پاتاو وېزالو لوړل نو اس الله پاک د دوی او واقع به نو چې جنت له او بغل نه وتل څه به یو نسره وکا او بیا انجام یې څه شو دا یو مثال دی مفسرین لیکي چې کوم خلک په دنیا باندې فخر کوي او په دنیا نازيږي د دنیا به ته پاتې شو دی به ته لوړ شي یا به د په مخ کې دنیا لوړ شي او په آخرت کې بند الله په مخ کې خور او شرمنده وزلي او کو خلک چې الله په کله رغبت کوي دنیا ګټي خو په حلاله طریقه و د الله حکمران کې ادو کوي نو داخل کو دغه سړی په دنیا کې کامیابی
او آخرت به این ډېر ښایسته وي. دغه خبرې پرې دا به آیات وویل الله دا حکم او دا مثال بیان کړ دا مثال یې بیان کړ. نو الله کریم فرمایل وضرب لهم بیان کا دغو خلکو لره مثلا رجلین مثال د دو کسو جعلنا چې موږ ګرځولو لاحدهما یو د دوړو نه چې کافرو جنتین دوه جنتونه په منځ کې ویلو دوه جنتونه ځکه ورته وایي چې په منځ کې غاټه ویله روانه یو طرف شه بل طرف شه من اعناب د انګورونو نه وحففناهما ګرچوپیر مې توکړي و د دوړو نه بنخلین کجیرې چې بوغ جوړ کې قسمه وي اوبه کجیرې توکي بیا په امن کې شي. وجعلنا بینهما وګرځولی د دوی په منځ کې زرع فصلونه ونې وکړې میوې مڼې کجیرې قسم میوې ونې بوټي وکړې بیا په منځ کې سړی فصلونه وکړي چې سوت لوړ شي که نه بوغونه یې د مڼو و قسم د دغو نورو شیونو د الوچو د خطیرو او بیا هغه دي او بیا چې کوم دي که نه فصلونه کوي جوار و غنم کې کوي که مزه کوي. کلتا الجنتین دا دوا بوغنا آتا ترو تاگی کو هاریو اکولا پمیو بونده هر کول ولم تظلم نیکم اولی منه ددغمون شیئا هیچ شیء ځکه پمیو کې دا کونی نه کنه مفسرین کې چې یو کول بوغ سلمانه غالو کې سلمانه میو کې بل کولې لګا کموي دا کې قانون دی بل کو دی بیا پورا کوي د په پار کول پورا کولا. وفجرنا امرون کړو فيها وفي خلالهما پمان دې دوړو کې نهر النر بالکل غار وته به خوښتاو. وکان له ثمر د سلرا ثمر قسم میوه ثمر ثمر ولر شي انواع من المال سوى الجنتين كثيرة مثمرة من ثمر مال إذا كثر نور بولنا ينديرو دا خو نور بولنا لا ډېر ورکړو انتهال سره سپین مجاهد رحمه الله ویلي قسم هر شي نو بس بوغله نه وته ګرځوي او بیا ورسې وشړه. فقال ویل صاحبه خپل فقیر ملګری مومن لرا او یحاورو او دوی سره محاوره مراجعه کلون کولا یحاور تفسیر کړي جواب یو یحاورو جواب ورکو څه وته داسې انا اکثر من کا زره تولدی مالن په ملک وعز نفر وعزت من په نفر کې الود مینډر نر و خدمتګاران مینډر دی او مال مینډر دی. ودخل داخل شدا کافر جنته جنت لرا چې ګرځوي د خپل مرګلې په جنت کې او فخر یې کو وهو ظالم لنفسه دای ظالم په خپل نفس باندې د وجه د عجب تکبر غرور کفر نو هو ته ویلو کنه چې مو قیامت پر راشي نه ورکړي نو دوی ته ویل قال المازن زګمون کوم انت بيدا چې خاطر شي حاجی دغه بغونه ابد هر مشاره پورا یعنی زګمون کو انه لا يزال له الغنى اما د مول به هر وخت وي و د غنو مول و جنتونه ما دام حیا ترڅو پر چې ژوندوم دا به ختميږي نه د داخور چې مولا الله روکړي مو غټري په خپل الله خو یقینو چې الله روکړي نو چې مو د مولنه او دولتونو غټري بس دا چې زوم د بیوي او بیا ته وي چې تو خدای چې جنت را او بوګونه مې خسري خور او علم الله خسري نو دوی ته ورو ما زن ساتا زګمون کوم قیامت قائمتن چې روبي شي او بدري منکر د باسنه بیا ته ول کنه چې ور خو زمانم نه قیامت خوشتای نه
تو قاسې لونی چټي پیسې ولګولې ځکه نن سبا خلک په خو کورونو کې په جومات کې یا په اوبو کې یا په مدرسه کې یا په جهاد کې پیسې هسې عباس کوي او بالفرض و تقدیر کله کاته وي داسې وشوه ولا اردتو که زه ژوندی شوم پس د مرنه الی ربي وکل رب له وپشوم لکه ته وي لاجدن خامخا به موم په آخرت کې خیرا منها بهتر د دغو بغونو نه منقلبه د جهت د عاقبت ولمرجنا یعنی زه په دنیا کې چې مول او دولت ورته میلوری اول خو قیمت شته نه خو چې بیا په دنیا کې ورته میلو ورته وي چې قیمت شته وه نو زه به بیا هم دار جنتونه مولا روکوي د مول دغه ضرورت نشته دی چې خرچه وکړم بس زه په دنیا کې ښه سړی مول او دولت یې روکړي په آخرت کې به زه ښه سړی یم لکه اوس هم د خلکو ګمان دی په دنیا کې مسلمانانو د کافر خاص کافر دي چې مسلمان وي چې چا سره مال او دولت دي چې دا ښه سړی وي چې دا چې ښه سړی نه وي چې الله به مال نه ورکولی نه قرآن او حدیث په دې ګوري چې په مال او په دولت او په بنګلو ښه سړی نه کېږي دا امتحان دی که ښه سړی تو په دا وایي که نه په مال وایي پیغمبر له به یې ورکړي وای او قارون له به یې نه ورکولی ابولهب او ابوجهل له به یې نه ورکولی فرعون و نمرود له به یې نه ورکولی ټولو پیغمبرانو له به یې ورکوي نه کوي نه دا یو امتحان دی ورکوي امتحان پې کوي کله یې مسلمان له ورکوي کافر له ورکوي بیا کله په مسلمانانو کې چاله ډېره ورکړي امتحان یې چاله لږه ورکړي په دا باندې ښه سړی نه کېږي ښه سړی په څه کېږي په ایمان او په اعمال صالحه نو ده خو ته تقریر وکړه اوس دی ورته تقریر کوي قال له ویل ده لره دغ کافر لره صاحبو مرګلي مسلمان و یحاوره هغه جواب ورکوو اکفرت بالذي آیا ته کافر په سړي باندې په ذات باندې خلقکا چې ته پیدا کړی د خو من ترابین د خورونه آدم علیه السلام خورونه چې ته پیدا کړې د تورې نطفې سره خورې وچولې ثم من نطفة بې نطفې نه ثم سواک رجلا بې برابر کړې سړی ذکرن بالغن سړی نه شو او بیا ته په دې باندې کفر کوې ته خو سړی وې نه ورته ویل وته بیا په دغه ذات باندې کفر کوي څنګه خپل شکلار کړی و حق غویا نه جوړ کړی وای خاطه هو کافر یې لکن سبب لکن انا پس کې لیکن زه چې يم اقول وسره پټه لیکن زه چې يم اقول ویم هو شان در الله ربي الله دې مو رب رزق پیدا کړایم ولا اشرک بربي وز شریک نه پیدا کوم پر خپل پرې احدن هیڅوک الله سره شریک نه پیدا کوم وشو توی کنه بس د بیان یو د خپل بیان ته وکړو چې ته کافر یې او زه مسلمان یم وزا الله منو قیامت منو مو چې کوم پیسې خریدته کوي د مې الله لپاره ولای بدلارو کوي وسه توی چې ارمان دوره خو ویل وای چې بوله نو وتله ماشاء الله لا حول ولا قوت کړي دا بوله بچ وسه دا خبره مونږ کړه تکبر دې کې دای شي الله پکې غار کې ما سي به غار کړ شو ولولا ویلنا اذ دخلت جنتک چې ته بوغلانه نه وته قلت تو ویلی وای ماشاء الله هغه کور دې کې چې الله یې رودوشي لا قوت الا بالله نشتا قوت مگر الله لا حول ولا قوت لا حول نشتا ګرځل دل د ګنا نه ولا قوت او نشتا قوت پنه کې الا بالله مگر د الله په توفیق نو ته مناسب لا قوت الا بالله چې زنه قادر کوم په سوتنه د باندې الا بالله مگر د الله په اندود باندې تاسو به وای چې دا هم الله روکړی انس رضی الله تعالی عنہ روایت کوي بیقی روایت کړی راي دوړ جهان سردور ویل آسو چوشي ویني خواخي شي خپل کا پردای وری ماشاء الله لا قوت الا بالله العلی العظیم حدیث کو سر غلی لم یزر ضرر به ورنکی یعنی نذیر به دون وحی چې کو سری نذیر لګي دټ کی راوي نذیر به بیان لګي درنګ ابن سنی روایت کړه لم یزره العين نظر به ون وحی
بغوی روایت کړی دی هشام بن عروه د ابینا کله چې ووینو یو من مالی د خپل مولد شي چې خوښ شي یا دو خیر شي او بوغ شي او بنگلې لرا او خوښ شي ماشاء الله لا قوت الا بالله بس بیا نظیر نه لګي چې کو سړی نظیر لګي دا راوي او چې کو سړی نظیر وایي کنه مخکې تیر شو ورسته وروشي دا وایي یکاد الذین کفر پر ادموي او چې کو سړی نظیر دی وایي کنه د مخکې تیر شو ورسته بیا وروشي ا سړی بل به ورشي او ته شاو داسو کا په ولیخ کې به داسو کې او به وروخل او په سړی به چې څوک غواړي کنه په نظیر او به پر غنه بس الله کو به نظیر خاطر د پیغمبر علی السلام ویش وتاوی کنه مسلمان ان ترنه کتم وینه انا قل من کان چې زه تو نه کم یم مالن په مول کې او ولد او په بچو کې فاسا قریب ربی رب مولا ایو اتینه چې مولا روکی رب خیرن بهتر من جنت کا ته جنتنا بس الله خو ډیر غنی چې په دنیا کې وبورو کې او په جنت کې خلاصې تاخصه په آخرت کې به ورو او یورسل علیها ورول بلگی تو په بوغ باندې حسبانا عذاب ور عذاب من السماء د اسمانه طرفنا پاتو صبحا او بگزیږي دا بوغ د تو سوای د نظمکه تک سپینا لا ينبتو فيها اس زرغونای کنوی زلقا ولا يثبت على قدم داسې بخوي چې قدم بین څوک کې کې خوره پاتوس او به ګرځي ته د بو تک سپین زمکا تک سپینا چې زرغونه به کې نیوي او بالکل بخوي قدمینه به خوي دا به الله په داسې غزو به پیروي او یسبح ما اوها یا به وګرځي وګاورن ټیټه دا کومه ویلو دا به الله ټیټه کی ولن تستطيعوا لو تبنلري توقت غلرا طلب چې طلب کې او به واپس کې الله څخه ډېر قانون دی واحيط بثمره علاوی احاطه وکړه عزو په میوه د جنت د باندې یعنی اهلکها الله هلاک د ګمانونو بس لوړ ته واتلو د اشاره کړه و سبوی چې روغی بہت سوی بہت پیروغلی ور پیروغلی بہت گرم بہت او ټول سوی خوش کی واه سنو نسکوري ونه بالکل خړا و اوحیت و احوطه وکړه عزو په میوه د جنت د باندې یعنی الله هلو کړی زونه چې د سره ګمون وو واصبح او ګرځید دغه سړی د بوغ مالک یقلب کفی چې سوله ولي خپل سنا ورغوي علامه په دولت انفق فيها چې خرج کړی په جنت باندې کله چې سړی تاونو کې کنه بیا سره سنا سره سره څه شو لاول چې بیا سبوي شو کنه دا سنا سره ور ارمان دا پیسې خو په نوې خرج کړي پیسې خو برته پته وي کنه واهیا او د جنت ولا بو خاویتون رو پر وته علی عروش په چتونو باندې دا چتونه پس مکارو پر وتل او بر بیا په انورو دا غرغلی الا غرغلی دا انګورون په برارو پر وتل ويقول هو الدقافر يا ليتني افسوس ته مولا او کاش کې مولا لم او شریکا په ربي چې شریک مې نوای پیدا کړی رب سعادن هیڅوک دې یارمون کو کاربن خو کور نه کوګا ولم تکل له فئه نوادر پورای وډل وی جماعت ینصرونه چې د مدد کړي په د پر عذاب کې ليس له در پورای وډل نو ینصرونه چې د مدد کې په د پر عذاب کې پورې د قیامت باندې یا د پر عذاب کې دنه په دوات کې چې د بولا عذاب روغی څوک نه وي من دون سواد نه ځکه الله قادر دی په دې باندې چې واځي چې په آخرت کې عذاب لري کې او چې کله په دنیا کې عذاب رسیم الله به قادر دی چې لري کې اما کان نو دغه کافر منتصرا چې بدلا اخري د خپل بوغ د الله پوکنا د الله بدلا نشي اخستنه
هنالک په دغه ورځ د قیامت باندې یا هنالک په دغه وخت کې چې د په بوغ باندې عذاب راغی الولایت مدد چرای لله د الله سره الحق حس الله چې حق رای الولایت مدد چې کوندي نصرت چې کوندي د لله د الله سره الحق چې حق رای یاسي الولایت حکم او بچوي په دغه وخت کې لله د الله سره حس الله چې حق رای حکم د الله چلےږي د بل چا حکم بیا نه چلےږي ودا الله چلے خیر بهتر دی ثوابا د جهات ثوابنا چلا اهل طاعت لره چې څوک د توبې دور وي وخیر او بهتر دی د آخرت عقبه د الله بهتر دی چې د عاقد عقبه د جزانا هو د خیر بهتر دی ثوابا د جهات ثواب دی ډیر ثواب نه ورکوي او بهتر دی د عقبه نه د پتوعات ورستو بیا جزا یعنی جنت ورکوي بس تدور شو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين